بسم الله الرحمن الرحیم. راتلون کې کم ملګري چې زموږ سره واپس په دغه زنځیر کې په کړۍ په شکل کې شامل شو، هغوی ته د زړه د کومې هرکلی وایو او یقین دهاني ورکو چې موږ به ستاسو خدمت چې څنګه مخکې کوو هم هغه شان به بیا ساتو او دا عهد کوو چې څنګه به مخکې په خرکي کې نشتل پارټي په ټاپ راتلله، دا پیره به بیا راولو. پښتون پوښتنه د پښتون نه په پښتو کې وکړه، پښتون پوښتنه د پښتون نه په پښتو کې وکړه. وایه پښتونه ستا د زړه مینه د چا سره ده؟ پښتون ته جواب ورکړو په پښتو ژبه کې، پښتون ته جواب ورکړو په پښتو ژبه کې، که ته پښتون یې زما ټوله مینه ستا سره ده. زه د خرکي د یونین کونسل صدر سجاد خان ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. سجاد خان. شیرزمان خو آواز غټ دی، تعلیم ماشاءالله ښه دی، آواز یې لوډ سپیکر ضرورت ته نشته، ځکه دا سپیکر یې لږې کمزوري دي. کوشش به کوم چې خپل آواز ته ضرور رسوم. د ټولو نه وړاندې خو زه د خرکي یونین کونسل د ډېرو درنو عزتمندو پښتنو یو جهان مننه کوم چې موږ په یو شارټ نوټس باندې راغلل. الله دې دوی عزت وکړي، الله دې دونه عزت درکړي څونه عزت چې موږ له راکړو. دې نه په سټیج باندې ناست ارشاد خان، طاهر خان، فهیم خان او زما د خرکي نور درانه مشران او په پنډال کې ناستو مشرانو، السلام علیکم. د ټولو نه وړاندې خو زه چې نوي شامل شوي ملګرو ته مبارکي ورکوم او دوی له دا داد ورکوم، دا ډاډګیرنه وله ورکوم چې انشاءالله تاسو دا کومه فیصله وکړله، تاسو به دې باندې پښیمانه نه یې، انشاءالله تاسو پې خوشحاله یې. تاسو چې دا کم لاس مونږ له راکړو نو انشاءالله دا لاس خو کټ کیدی شي خو دا واپس کیدی نه شي. مونږ به انشاءالله د شپې او که د ورځې او که د غرمې دې ته به نه ګورو چې ستاسو هر نمونه کار راتلو. تاسو دې په خدای قسم وي چې په ارشاد پسې مه دی، په دا مشران ناست دي دوی مه کړی وی، صرف دلته راځئ او ټلې وښئ او زه به سره په نیمه شپه روانېږم. تاسو کار به الله به کوي، الله به کوي او زه به یې دله کوم د خیره سره. تاسو ملګرو کو، تاسو د دې وطن او د دې علاقې خلک یې ښه باشعوره خلک یې. تاسو په دې ملک کې د 2002 نه تر د 2008 پورې تاسو حکومت لیدلی و د مولیانو، بیا تاسو د 2008 نه د 2013 پورې د عوامي نشتر پارټۍ حکومت هم لیدلی دی چې په هغې کې دماکینګ وي، په هغې کې بدامنینګ وه، دهشتګردي وه، خو د هغې باوجود لکه د NP مشران په شا شوي نه دي، د ترقۍ کارونه یې ښه وخت په وړاندې بوتلي دي او د هغې باقاعده ثبوتونه پراته دي، هغه د یونیورسټو په شکل کې پراته دي. تاسو به وینئ چې عبدالولي خان یونیورسټي، باچا خان یونیورسټي، خوشحال خان یونیورسټي، سوات یونیورسټي، دیر یونیورسټي، بونیر یونیورسټي که نه. او دغه خو زه یونیورسټو خبرې کوم او کالجونه او سکولونه دا خو 2300 پرایمري سکولونه، 4600 لکه ډیګري کالجونه، بیا په 13 لکه زمونږ په دې ملکن په دې خرکي کلي یونین کونسل کې دا پولیټیکنیک کالج دا د حیدر خان کارنامه ده، دا حیدر خان کړې ده او زنګ خدای بخلي نیک عمل خان په کوششونو باندې شوې وه. بیا که تاسو د بدلون والا د خلک وګورئ نو موږ د دې نه علاوه په NFC وارډ دې صوبې لم ورکړی دی، ملک لم ورکړی دی، دې صوبې له خپل شناخت ورکړی دی. موږ دې صوبې له که تاسو چې کله د NP حکومت راغی نو د پولیسو تعداد چې کم و هغه 40,000 و، چې کله د عوامي نشتر پارټۍ حکومت راغی نو هغه 40,000 نه هغوی 80,000 ته ورسو. باچا خان خپل روزګار سکیم 11-22 لکه ډېرې داسې غټې منصوبې دي چې هغه لکه زمونږ د پښتنو وروڼو او د خپلو پښتنو د سرې جنډې د خاوندانو راوړي دي. خو انشاءالله تاسو په دوی باندې بیا اعتماد وکړو نو دا د ترقۍ د سفر به انشاءالله مخ په وړاندې ځي. او بله د ارشاد خان په وړاندې د سرنګ یو واده کوم انشاءالله دا د مخامخ ناست دی، خو خدای پاک رحم وکړو او تاسو په ده باندې اعتماد وکړو، دی کامیاب شو نو د ده نه د خپل یونین کونسل له چې د ما څومره حق کېږي نو انشاءالله د دې په ډبل به او په ټریپل به دې راوړم، زما په حق باندې به دې زه نه پرېږدم، خو زما حق دې ما له به راکوي، ما له به دې ډبل او ټریپل حق زما د یونین کونسل له راکوي.
ولې چې زما دا یونو کونسل دا زمونږ دا ملګري دوی دا اتلس شل کاله سیاست وکړو په سړه روټۍ باندې وکړو زموږ ملګرو دا زمونږ زه د خپلو ملګرو ته په دې یو داد ورکوم د نویو ملګرو ته چې موږ سره په دې وخت کې څه دي زموږ سره نه حکومت شته دی نه زموږ سره په لاس کې څه ډنډه شته دی د دې باوجود دوی نه رالل نو انشاءالله دا احسان دا به دوی لږ یو په لس باندې واپس کوو مشران ناست یې به سره خبرې کوي نو پښتنو اوس هم وخت دی چې اتفاق باندې اوسئ د دې دغه لپاره باچا خان څلوېښت کاله هغه درې کم څلوېښت کاله هغه جیلونه تېر کړي دي او چې باچا خان نه وي نو پاکستان به نه و ځکه چې انګریز د دې ملک نه باچا خان او د هغه خدایي خدمتګارو او د علمای هند دې مشرانو دوی په شریکه باندې دوی انګریز غلولی و خو انګریز نه وي تللی نو پاکستان به کوم ځای و او زما به څه پېښچان و ستاسو به څه پېښچان و دا د دې سرې جنډې د مشرانو دوی خدمتونه وو د دوی تکلیفونه وو ملګرو یو ځل بیا د خپل یونو کونسل د مشرانو کشرانو همزولو ټولو شکریه ادا کوم او په یو شعر د اجازت عالم چې ملګرو پښتنو لکه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو دي تږې سمول غواړي چې مونږ تږې تسکې نه شو اغیار ورپکې لامبي تاسین کو اباسین دې هم پې اور لګول غواړي کسان چې کوم دا زه پیژنم دا زمونږ د دې زنځیر کړی وي خو دا زمونږ نه د څه وجې نه شو کېدلی وي او خدای وکړه د الله لاک لاک شکر دی چې هغه کړی واپس هغه زنځیر له راغللې نو دام د خوشحالۍ یو مقام دی او زه دوی ته مبارکي ورکوم او خپل جنرال سیکرټري ارشاد مومند ته خواست کوم چې راپاسي زه نومونه اخلم هغه کسان راځي هغوی ته په شمولیت او ټوپۍ ورته په سرول فعلا تجنور لا ته خواست کو چې راشي
محمد صاحب د خبرو نه پس زه د دې غونډې وزارت ځای کړی دی زه درته اتفاق کوم که یو څو خبرې کې یو ځواب وکړو نو بیا لاندې چې پروګرام دی نو هغې ته به پوهېږئ چې به شعر باندې به دی ښه مشره ارشاد خان او د هغه سره راغلي نور مېلمنو لږ غلی شئ لکه انجینر او د دې کلي ډېرو غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. خبرې خو ارشاد مومن صاحب تقریبا چې څه وو هغه تاسو ته مخې ته کېښوده، خو زه یو خبره تاسو ته دا کومه چې دا پښتانه ولې روبه زوال دي. په صوبه کې پی کې 15 پارټۍ کار کوي، جماعت اسلامي یو، شیرپاو ګروپ 2 او دغه شاته جماعت اسلامي او دغه پیپلو مونږه ډیوایډ کړیو په هغه وجه باندې په مرکز کې زمونږه نه حکومت راتلی شي او نه راتلی نه به راشي. دا هم د سازش لاندې شوې ده، داسې خبره نه ده. د دې نه علاوه په دې ملکنټري کې بجلیګر چې کوم دی، نن زموږ د اصلاحي جرګې میټینګ و او په هغې کې ډېر کسان راغلي وو، مشران وایي چې د پنجاب نه کسان راځي او دلته پاتې کېږي. هغې د صدباب دپاره مونږه دغه جوړ کړی دی پروګرام. او دغه چې دی دا څه ورته وایي، تاسو د بجلی بیلونه وګوره، د بجلی بیل او د ګیس بیلونه وګورئ، په هغې کې څومره ټیکسونه لګولي. د نوی پاکستان جوړوي. د دې نه علاوه د ډاکټران په هړتال دي، دغه د تاجران په هړتال دي، اساتذه کرام چې دي هغه په هړتال دي، عالمان په هړتال دي. د بجلی په ملکنټري کې د بجلی رایلټي ده 10% چې د هغې نه څه تقریبا 30 کروڑ. هغه پیسې سابقه امپیګانو کوڅې پې جوړې کړې ده. علاج د رایلټي دې ته وایي چې ته به ستا د بیل نه به دا کټ کېږي. زمونږ د هغه بجلی بیلونو کې پکار دا وه چې دا دوی کټ کولې، هغه شی دوی سابقه امپیګانو له ورکړی دی. دا خبرې دي، دا کوم چې ارشاد ووې، نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې اوس د پښتو راټینګه کړئ، دا پښتو راټینګه کړئ. او انشاءالله دا یو نر سړی دی او زما په یقین دی دی دن رات لګیا دی کار کوي. زه اول د یون کونسل صدر وم، خو چې کله ما ته د زړه تکي اوس هم ما ته دغه شته دی، نو ما دا شی دغه ته حواله کولی سجاد خان ته، ځکه چې یو کار نه شی کولی نو بیا به ته په شا کېږي. خو البته نیشنل پارټۍ له ووټ پیدا کولی شم. زه په ځنګل پټي کې ګرځېدلی یم، زه به یک یوازې ګورې څادر به مې په اوږه او زه به په دغه ځنګل کې ګرځېدم او ووټ به مې پیدا کوم. نو تاسو په دې خبرو سوچ وکړئ، د دې ځای نه چې لاړ شئ، دا کم کسان چې راغلي یې نو چې 10 ووټ هم پیدا کړي نو 3000 ووټه خو دا د یو یون کونسل. نو په اخر کې به دعا وکړو او نورې خبرې خو تاسو ته ارشاد مومن صاحب وکړې، په هغې کې څه پاتې نه دي چې زه راته وکړم، هغه هم زما په خیال کې وې، هغه وکړې نو دوباره هسې وخت نه ضایع کوم.